أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سورة الفرقان 21 نمبر آیات. د دې 21 نمبر آیت کې د هغه خلکو اعتراضات ذکر کیږي چې کوم د قیامت منکرینو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې اعتراضونه کول. نو په دې اولنی آیات کې د هغه اعتراض ذکر کول د هغه بیا تفصیلی جوابونه دي. الله تعالی فرمایي وقال الذين اول بحق كسان لا يرجون چهاوی یقین نسات لقاءنا د ملاقات زمن، یعنی دا خلق قیامت نه مانو، قیامت منکرینو. یرجون د په معنا د امید سره هم راځي، په معنا د یری سره هم راځي. نو په معنا د امید سره چې بیا به د څه دي امید نه لارو د ملاقات زمن د قیامت د حساب کتاب قائل یقیني نه. اګه په معنا د یری سره واغسته چې دا معنا هم سمن خوري، نو ویل به هغه کسانو چې هغه نه یریدل د ملاقات زمنګ نه، قیامت د ملاقات نه یریدل، ځکه چې ملاقات یې معنی سره بدنه حساب کتاب قائل نه. لولا انزل علينا الملائکه چې ولنه نازلیک به موږ باندې فرشتي. نبی علیہ السلام ته ویل چې ته الله تعالی را لېږلي پیغمبري د پارسته په ځای فرشتي را لېږلي او نرا ربنا یا موږ لیدلې رب خپل په خبر سترګو باندې. دې دوی ترازونه وکړل. یو تراز دا و چې فرشتي براغلي وي، او دویم دار کې فرشتي نه راتلې، نو کم از کم نو نه راتلې، خو رب موږ ته خپل باندې ویلې د قرآن زما کتاب دی، ته به نه را لېږلې. خو اول سر کې هغه د دې اعتراضونو د دې ګستاخانه اعتراضونو وجه ذکر شو چې داسې بې ادب او ګستاخ خبرې دین باره کې هغه خلک کوي چې کم د آخرت قایل نه وي. تفسیر باندې په قرآن ذکر کړی دی چې اوس هم چې په اسلام باندې کم خلک اعتراضونه کوي، په احکام اعتراضونه کوي او ډاډه لګي، شرمېږي، یریږي نه. د هغه خلکو علامات چې قیامت نه مني، اگر که د ښکاره باندې وایي نه، خو د حساب کتاب او د قیامت څوک نه قایل، هغه دین باره کې ډاډه لګیا یو جسه په خوله باندې ورل. نو نامناسبه خبرې، ګستاخانه او ګستاخانه مطالبات د هغه خلکو شی دی چې د اخرت یې پړه کې نه. الله تعالی وی لقد استكبروا في انفسهم، یقینا دوی ځان لوی وګاڼه په خپل زړه کې، ځان ډېر غټ وګاڼه چې ګویا موږ داسې غټ شی نه یو چې موږ ته به دا پیغمبر نه راغلی، فرشتې به راغلي وي دومره غټ. خدا په خپل زړه کې ویل حقیقت کې داسې شی نه دی نه. وعتوا عتوا کبیرا، او دوی سرکشي وکړه په لویو سرکشۍ سره. دا لقد استكبروا د اولنی را فسر لګي چې موږ ته فرشتې ولې نه راځي، یعنی موږ د پیغمبر د شان هم نعوذ بالله غټ یو، فرشتې به راغلي وي، نو ځان یې لوی وګاڼه. او دا دویم چې کوم دی وعتوا عتوا کبیرا، چې دوی سرکشي وکړه په سرکشۍ لوی سره. دا د دویمې دعوې سره لګي چې نرا ربنا، موږ خپل رب خپل لیدلی وي، راغلی موږ ته یې ویلي وي چې قرآن زما کتاب دی، ویې منئ. نو دا نمونه مطالبه کول چې موږ خپل رب ووینو په دنیا کې، دا ډېره لویه سرکشي ده. ځان دومره شی جوړول چې رب به راشي موږ به وینو دنیا کې. اولنیم جرم و، خو بیا هم فرشته مخلوق دی، پیغمبر هم مخلوق، انسان هم مخلوق. نو خبره غټه وکړله، خو څه لږ ورته اشتراک و، او بیا رب باره کې داسې خبرې کول، نو هېڅ اشتراک یې نشته، دې خبرې هېڅ قسم مناسبت یې نشته. دا حد درجه بېعقوبتیا او سرکشي شوله. اخو الله تعالی د دغې خلکو دپاره د آخرت یره ذکر کوي، او د آخرت د یری د ذکر کولو دپاره تخویف اخروي وایي. د آخرت د یری دپاره دې ځای کې د آخرت اوه احوال ذکر کېږي، خطرناک احوال چې کله قیامت راشي دوی به د دوو خطرناکو حالاتو نه تېرېږي. بیا به د دې خبرو اندازه قدر قیامت علی معلوم شي چې دا خبرې څومره درون وزنې لاره او څومره خطرناکې وي. یوم په هغه ورځ باندې یرون الملائکته، چې ویني دا خلک فرشتو لره، لا بشرا، نو نه به هېڅ خوشخبري یومئذ للمجرمین، په دغه ورځ مجرمانو دپاره. مطلب دا شو چې فرشتې خو به راځي، دوی سره مخامخ کېږي، دوی به ویني. خو کله څنګه چې دوی وایي داسې نه چې په دنیا کې به راشي، دوی سره به خبرې وکړي چې دا کتاب باندې داسې نه راځي.
بلکې قیامت کې به راځي. قیامت کې به دا خلک فرشتي په خپلو سترګو باندې ویني، خو چې کله قیامت کې فرشتي ولده نه ګوري بیا ورته خوشحالۍ څه امکان نشته، ځکه دوی کړي جرمونه دي، کفر دی، د دین مخالفت یې کړی دی او فرشتي د الله تعالی تابعدار مخلوق دی. نو اوس دې ځای کې دوی لپاره خوشخبري بیا نشته. فرشتي لیدل په قیامت کې یقیني دي او د دې موږ مخکې وویل چې د اصل کې د آخرت یره ذکر کیږي او د آخرت یری و احوال لین په دغه اعتبار سره معلومیږي دا چې فرشتي به دوی هلته ویني. ځینې علماء دا هم ذکر کړي دي چې یراون الملائکه ته فرشتي به ویني، په دنیا کې هم لیدلی شي ځنکدن ټیم کې فرشتي ویني او آخرت کې هم لیدلی شي. خو کافر له چې کله ځنکدن من کې فرشتي راغی نو هلته کې هم خوشخبري ولا نشته دی، بې تباه شو، روح دې هم په خطرناکه طریقه باندې راوباسي. فرشتي ورته هغه سپورې ستغې رټي چې هغه په حدیثو کې ذکر دي، نو په ځنکدن کې ولا هم بیا څه خوشخبري شته دی نو، او قیامت کې چې کله دوی ویني هلته ولا هم خوشخبري نشته. قبر کې به هم فرشتي راځي، د خلک به ویني، کافران یې ویني، مسلمانان یې ویني. حدیث مبارک کې دی چې کله سړی دفن شي، انسان وفات شي، دفن شي، نو خلک چې د اوه قدمه لرې لاړ شي نو دغه ټیم کې دا راپاسولی شي، کېنولی شي او دی ژوندی شي. که دا برزخ تنګ وي، که هر څه شي، الله تعالی په خپل نظام پوهېږي، الله تعالی یې پراخولی شي، کېنولی شي، دا کېنولی شي او د نه تپوسونه شروع شي. نو د دغې روایاتو نه هم پته لګي چې تپوسونه چې د کېږي دومره کېني د فرشتي دي او نکیر منکر ولا دغه ټیم کې راشي. لا بشرى يومئذ للمجرمين، اس ذریعه نشته دغه ورځ د مجرمانو لپاره. ويقولون او دوی بوایي حجرا محجوره، چې پناه غواړو په پناه غوښتلو سره. دا به څوک وایي مجرمان خلک چې کله فرشتي ویني چې پناه غواړو، دغه عذابونه چې کم تاسو راوړي دي موږ ته دغه برداشت کولی نه شو، د دې نه پناه غواړو. دې آیات کې هم مفسرین او احتمالات دوه ذکر کړي دي چې دا به یقولون نه څوک مراد دي. یو قول دی کې د عام مفسرینو ده چې دا وینا د کافرانو ده، او کافران چې کله فرشتي ویني نو فرشتو ته به ووایي چې حجرا محجوره، پناه غواړو پناه غوښتلو سره. دغه عذابونو سزاګانو برداشت په موږ کې نشته دی او لہذا موږ خطا شوي او موږ معاف کوي، بوم بخي، دې انداز باندې خبرې فرشتو ته وکړي. دویم قول د ابن عباس رضی الله عنهما دی، هغه وایي چې ویقولون حجرا محجوره، دا وینا د فرشتو ده او حجر په معنا د منع کولو او د حرامولو سره دی. نو په دې ټیم کې به داسې معنا شي چې کله د فرشتي د مجرمانو سره مخامخ شي او مجرمانو خلک ورته خپل کمزوریان او عذرونه او مجبوریان وړاندې کړي او رسول یې خبرې چې بیا داسې نه کوه او داسې شو هغسې شو، او بیا به د جنت مطالبه وکړي چې جنت ته م واچوئ، خیر دی خطا شوي یو کمزوري یو. نو فرشتي به ورته ووایي چې حجرا محجوره، جنت حرام دی په تاسو باندې په حرامولو سره، دا په تاسو باندې حرام دی. جنت د کافرانو د سرکشانو دین د دشمنانو ځای نه دی، تاسو راشئ په هغې کې مزې وکئ، لہذا د جنت او د سهولیاتو خبرې به نه کوئ. دا دواړه مضمونونه په خپل ځای باندې صحیح دي او د دې نور روایات دې تایید کوي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا او موږ به وړاندې شو یا موږ به ورسېږو الى ما هغه څه ته عملو چې دوی کړي دي، من عمل د کارونو نه، فجعلناه موږ به وګرځو هغې لره هباء منثورا، ګرد غبار الوزولی شوی. دا د یو سوال جواب. سوال دا ده چې کوم خلک قرآن نه مني، الله نه مني، اسلام او شریعت نه مني، نو ډېر داسې خلک شته کافرانو کې، په دې ګمراهانو کې چې د هغې ښه کارونه هم شته، دین به هېڅ پابند نه او په دین باندې به عمل نه خو هغې به نور پلاهي کارونه به یې کړي، لکه مشرکانو به خانه کعبه کې به خدمتونه کول، حاجیانو خدمت به یې کوو، د عمرې والا خدمت به یې کوو، خانه کعبه به جوړوله، د هغې حفاظت به یې کوو. نو دا ښه صفتونه دي. دې زمانه کې ډېر کافران داسې شته په دنیا کې چې هغې خپل فلاحي تنظیمونه لري او د غریبانانو سره د خلکو سره مرستې هم کوي، تعاون ورسره کوي او خلک دي کافران. نو اوس دغه نیک اعمال به ګنې دوی بچ نه کړي چې کوم نیک اعمال یې کړي دي. او ځینې خلک پکې دا هم وایي کوم چې د اسلام بېزاره خلک دي، ګمراه خلک دي، چې اصل شی اولنی شی انسانیت دی، اصل مذهب وایي انسانیت دی او اسلام دی وی وروسته دی. دا کفري خبرې، دا د کفریات او د ملحدینو الفاظ دي. نو دوی وایي چې په مذهب باندې عمل وشو که ونه شي، خو د انسان خدمت وکړه دا یو کار دی. لیکن شرعي اصول دا دی چې هیڅ یو عمل بغیر د ایمان نه قبلیږي، او کوم عمل چې چا د خیر عمل کړی د دنیا کې نو الله تعالی ولا دغه بدله هم په دنیا کې ورکوي، مال به ډېر شي، عمر به ډېر شي، نور سهولیات به الله تعالی برابر کړي.
دغه عوض بل په دنیا کې ورکوي خو په آخرت کې د دې هیڅ حیثیت بیا نه د نیکو اعمالو قبلېدلو لپاره ایمان شرط او ضروري دی نو دوی چې کوم کارونه کړي دي د قیامت په ورځ باندې الله تعالی موږ دغه ته ورسیږو وړاندې بشو او دغه به ولا ګرد غبار وګرځو البته کې اصول دا دي چې د نیکو اعمال د ایمان نه بغیر قبليږي نه بس هغه قبول نشي ضایع به وګرځول شي چې ضایع وګرځول شي نو هغه نه بعد به جهنم ته ورواچول شي اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا خواندان د جنت په دغه ورځ باندې خیر ډیر غوړی مستقرا په مستقل پاتې کېدل زګینه کی کوم ځای چې مستقل پاتې کیږي هغه زګینه به ډېر بهتري واحسن مقيلا او ډېر خبي په آرامګاه خپل کی مستقل رهایش ته ویل کیږي او مقیل د ګرمي او د کېدو زګین ته ویل کیږي چونکه په قیامت کې خو چې کله جنت ته خلک لاړ شي جنت کې غرمه او ماقام خو یې نه نو اصل کې مقیل په معنا د آرامګاه سره شو تفسیر باندې په قران ذکر کړی د جدي تر مقیل په دې اعتبار سره وایو حدیث مبارک کې دی چې کله قیامت ورځ ولګي حساب کتاب الله تعالی شروع کی حساب کتاب باندې بدون ورځ ولګي لکه سار د ګرمي پوری د سار د ګرمي پوری بدی کې ټول حساب مکمل شي کافران به جهنم ته ورسیږي او جنتیان به د ګرمي آرام له جنت ته ورسیږي نو په هغه اعتبار سره دې مقیل وایو چې ګویا د ګرمي د آرامګاه چې کومه د ګرمي جنت ته ور رسیدل څنګه کیږي دغه ځګینه ډایرکټ ور ورسیږي دا ولنه واقع هم ډېر بهترین دی بیا مستقیل لدی کوم جنت کوم حصہ چې دغه مستقیله بهتره د غوړه ځګینه دی دا غون آیات بشارت شو د نیکانو خلقو لپاره چې د نیکانو خلقو اعمال ضایع نه دي دغه مستقر ځګینه او عارضی آرامګاه دوانه ډېر بهترین دي د قیامت پر ورځ باندې ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا او په هغه ورځ باندې چې کولاو بشي اسمان بالغمام د پاسه د وریزینه ونزل الملائكه تنزيلا او نازلې بشي فرشتي په نازلې دلو سره دلته کې تشق شق چې کوم د عربی کې شلې درته ویل کیږي لیکن دا په معنا د کولاو وهلو سره هم راځي سره دروازه کولاو کې د هم شق ویل کیږي او دې ذکر کې په معنا د کولاو وهلو سره ذکر دی چې دلته کوم احوال ذکر کیږي چې قیامت اسمان به کولاو شي ردین به وریز راکوز شي دغه وریز به یو نرمه غونډه کې وریز به چترې په شکل کې وي د دې وریز په منځ کې به الله تعالی نورانیات تجلیات موجودي او ردین ته جابر پرشتي تاوي دا به حساب کتاب ورځ حساب کتاب بشرو کې دوه ولای دا احوال چې کوم دین او دا د دوی مشپلې نه بعد دي نو اولنې شپلې سره خو اسمانونو ارسره وغورځيږي او دا شان ستوري نور هر سره پریوزي او د دنیا نظام درهم برهم شي خدای نو وروسته بیا د ازمکه و اسمانونه برته چې کوم دی جوړ شي فعال شي اگر که د اسمان باندې د ازمکه باندې نور وي لیکن ازمکه د اسمانونو نظام برته بحال شي چې کله بحال شي داغه نو وروسته د اسمان کولاو شي او دروازه پکې جوړ شي او د کولاویدو نه بعد به یو نرم اورز راکوز شي چې باقي به الله تعالی تجلیات موجودي تیر جابر به د هغه نه پرشتي تاو یو لوی جماعت به د پرشتو زمکه ته برابر شي ونزل الملائکه نازلی بشي پرشتي تنزيلا فنازل دل سره الملك نو بادشاہي يوم اذن الحق پدغه ورځ باندې رښتونی دلیل رحمان د بار د رحمان ذات یا ثابت د بار د رحمان ذات قیامت په ورځ باندې ټول بادشاہي الله تعالی لپاره ثابت یقیني ده دا مضمون دې لپاره ذکر کیږي چې په دنیا کې الله تعالی نظام لګ بدل او په آخرت کې بدل لګ مت بدل څنګه په دې دنیا کې الله تعالی انسانانو له اختیارات ورکړي دي نو ډېر خلکو له صحت پر اختیارات ورکړي دي ډېر خلکو له او خلکو سره بادشاہان شته دي عارضی غونډه کې چې مستقلی نه پنځو کال ته یو ورسیږي او نه رسیږي دې مخکې نسکوري شي لیکن سه عارضی غونډه اختیارات وسره شته سورز امتحان تیر شي خبر خوینه وکي او بیا یو ځای کې دنیوي لحاظ مجرمان ثابت شي بدني لحاظ هم زبردست مجرمان ثابت شي لیکن د قیامت احوال بدل یغه د سنه دي قیامت کې ټول اختیارات مکمل د الله تعالی سره د عارضی اختیارات به کوم چیلنج ورکړي نو د اصل کې یو بل مضمون ته اشاره ده چې کتر سفارشونو پته مې د پټېدلو پته مې چې د امرسته پته مې قیامت کې دا ټول احوال نشته براه راست ټول اختیارات الله تعالی سره دي چاله عارضی معمولی اختیارات هم نه ورکړي چې هغه سره بده کې لاس وکي نو بده غورز باندې مکمله بادشاہي د ثابت ته الله تعالی لپاره وکانه یوما علی الکافرین عسیرا او دغه ورځ په کافرانو باندې ډېر سخت ځکه د کافرانو اعمال خراب دي
انجام یې جهنم دی نو دا ورځ په کافرانو باندې ډېره سخته پریوځي